بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ضیاء الله خان چمکني دی او زه په لیډ هاسپټل کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. زما کوالیفیکیشن ایم آر سی پی آیرلینډ، ایم آر سی پی یو کې او اف آر سی پی ګلاسګو دی. زه ایز ا کنسلټنټ فزیشین په مازدیګر کې 4 بجو نه په لیډ هاسپټل په او پی ډي کې په روم نمبر 38 38 یا 38 کې خپل کلینیک کوم چې پای کې زه هر رنګه میډیکل پیشنټ ګورم چې پای کې ډایبیټیز، هایپرټنشن، تور زیړی، هیپاټایټس او سینی بیماریانو مریضان ګورم. فرسٹ آف آل زه د هاسپټل ایډمن او د میډیا لارج جمیل چې څومره تعریف وکم کم دی چې دی یو د آگاهی یو پروګرام چې اویرنس پروګرام ورته وایي په ټول هاسپټل کې شروع کړی دی. چې دې نه مخکې زما نور ملګرو په دې مختلف بیماریانو باندې ډېرې خبرې کړې دي چې دا خلکو ته یو ډېر ښه میسیج دي. مونږ چې څنګه وایو چې پریونشن از بیټر دین کیور، چې څنګه په یورپ کې، په امریکا کې او لکه په ټول ډیولپډ کنټریز کې پریونشن ته هغوی ډېر زیات دغه ورکوي، امپارټنس ورکوي. نو په کار چې مونږ هم دې ته امپارټنس ورکو او مونږ بیماریانو نه ځان بچ کو. زما د نن ورځې ټاپک چې کوم دی ډېر امپارټنټ دی او ډېر کامن دی او هغه دی ډایبیټیز. ډایبیټیز یعنی د شوګر بیماری. په وینه کې چې کله شوګر زیات شي هغې ته ډایبیټیز وایي. شوګر داسې زیاتېږي چې کله موږ خوراک وکړو نو هغې نه شوګر چې کوم جوړ شي ګلوکوز په نوم راځي، هغه ځي انسولین په وجود کې جوړیږي. زنګ په وجود کې یو ګلینډ دی چې پینکریاز ورته وایي، په هغې کې سیلز دي چې بیټا سیلز ورته وایي چې په هغې کې انسولین جوړیږي. او هغه انسولین کار دا دی چې کله موږ خوراک وکړو هغې کې ګلوکوز چې کوم راشي نو هغه انسولین هغه ګلوکوز واخلي او په وجود کې هغه سټور کوي او بیا په وخت ضرورت دا د انرژي یو سورس ګرځوي. په ډایبیټیز کې انفارچونیټلی دا کار کیږي چې یا خو انسولین وینه یا کم وي یا په وافر مقدار سره موجود وي، خو د هغې وجود د هغې په مقابله کې رزسټنس ښیي نو انسولین په هغې باندې کار نه کوي. بیا د شوګر مختلف اقسام دي چې ټول نه زیات چې دی ټایپ 1 ډایبیټیز ورته وایي، ټایپ 2 ډایبیټیز ورته وایي او بل ګیسټیشنل ډایبیټیز ورته وایي. ټایپ 1 ډایبیټیز اکثره په ماشومانو کې ډېر عام وي او د 13 کاله پورې، او ایډلټس چې کوم دي هغې کې ټایپ 2 ډایبیټیز کامن دی. او بیا ګیسټیشنل ډایبیټیز هر هغه زنانه چې کله هغه پریګننټ شي او هغې ته په هغې دوران کې ډایبیټیز وشي نو هغې ته موږ ګیسټیشنل ډایبیټیز وایو. د ډایبیټیز علامات مختلف دي. دی په څرنګه مختلف سیمټمز چې د دې راځي دی پرزنټ کوي. نمبر 1 دی چې دغه مریضان د ډایبیټیز هغې اوبه ډېر زیاتې څښي، هغې تشې متیازې ډېرې کوي، هغې خوراک ډېر زیات کوي، هغې چې دی وزن کمیږي، هغې چې دی سترګو بیماري راځي، سترګې نظر کمیږي یا خرابیږي. او بل که انفارچونیټلی هغې ته چېرته زخم شوی وي هغه زخم جوړېدو کې ټایم ډېر زیات لګي، هغه جوړېږي نه. نو که دا سیمټمز په یو مریض کې، په یو کس کې، که هغه ښځی که سړی هغې کې دا ظاهر شي نو په کار دی چې دا په ایمرجنسي بیسس باندې د خپل شوګر بلډ شوګر چیک کړي. بیا بلډ شوګر نارمل بلډ شوګر څومره وي، لکه دې کې 2 څیزونه دي، یو موږ په نهر باندې بلډ شوګر چیک کوو، یو په مړه باندې کوو. نهر ته موږ فاسټنګ بلډ شوګر وایو او په مړه باندې رینډم ورته وایو. که 126 ملي ګرام نه په نهر باندې زیات وي نو موږ چې دا شوګر دی ورته، یا په 200 ملي ګرام نه چې په مړه باندې زیات وي نو موږ چې دا شوګر دی. بیا دې کې یو بل ټیسټ کېږي چې HbA1c ورته وایي، خو موږ به ډېر زیات ډیټیل کې نه ځو. د شوګر علامات باندې خبرې شوې. اوس داسې د شوګر کمپلیکیشن چې دي دا ډېر تکلیف ده کمپلیکیشنز دي چې په دې باندې موږ ته ډېر زیات احتیاط پکار دی او سوچ پکار دی هغه خلکو ته چې چاته انفارچونیټلی ډایبیټیز وشي. د دې خراب اثرات کمپلیکیشن مینز د یو بیماری خراب اثرات چې په لیټر لایف کې چې دی هغه بیا ظاهریږي. نو د ډایبیټیز کمپلیکیشنز چې کوم دي یا خراب اثرات هغه فرام ټاپ ټو باټم دي، لکه سر نه واله تر خپو پورې. لکه کوم سر نه رونیسو نو تاسو به وګورئ
چې د فالج حمله شوه د شوګر مریض کې دا ډېر کامن دي. بیا موږ که سترګو ته راشو سترګو ړندېدل ډېر کامن دي په ډایبټیک پیشنټ کې. نو موږ باید پکار دي چې د شوګر څومره مریضان دي چې موږ کال په کال د سترګو معاینه کوو هغې کې موږ ګورو او دا په سپیشلی افثلمالوجسټ د سترګو ډاکټر له به تاسو ځئ چې هغه ستاسو کال کې یو ځل سترګې چیک کوي چې آیا د سترګو رګونه څنګه دي، بل په سترګو پرده خو نه راځي، ګلاکوما خو دې وي. بیا کوم ګاډه ته راکوشو نو په زړه کې بیا د زړه بیماریانې هارټ اټیک ډېر کامن دی. ګردو ته چې راشو ګردې چې دی ګردې فیل کیږي، ګردې کار پرېږدي او بیا بدقسمتۍ نه دغه ټایپ مریضان ټول عمر په ډایلیسس باندې وي، د ګردو په صفایي باندې چې یو ډېر ټیریبل سچویشن وي دیټ ټایم. نو ځینې مریضان ته ډپریشن کیږي ایټ د اینډ او یا چې د ډیمنشیا ورته موږ وایو چې یاداشت یې کمزوري کیږي. نو دا ټول کمپلیکیشنز د ډایبیټیز دي. دې دپاره به بل نروز رګونه په دې کې کمزوري کیږي، نروز ورته موږ وایو چې بیا انسان کې د درد او د سوزش حس ختم شي، هغه نه پوهېږي. هغه اکثرا چې هسپیټل ته راشي نو د هغې خپه کې زخم شوی وي یا لاس کې زخم شوی وي او که د هغې کیر ونه شي نو بدقسمتۍ نه بیا هغه آرګن چې کوم یې خپه یا لاس کټ کېدو پورې خبره لاړ شي. نو دې دپاره دا څیزونه چې دي دا به زموږ په دماغ کې وي چې موږ به د دې ډېر زیات احتیاط کوو. ګیسټیشنل ډایبیټیز چې موږ څنګه وویلې چې دا ډېر امپارټنټ دی چې زنانه چې کله ماشوم په ګېډه باندې نو د څلېرویشت هفتو نه اخوا مونږ له پکار چې د دې شوګر ټیسټ وشي. که هغې کې شوګر ټیسټ شوګر رووتو نو پکار چې د هغې علاج شروع شي. ځکه که دا علاج ونه شي دا صرف ماشوم ته نه دا مور دپاره هم خطرناک او ماشوم دپاره هم خطرناک. ماشوم چې دی د هغه ماشوم د وخت نه مخکې هم کیدی شي. که ماشوم وشي نو د هغه وزن ډېر زیات وي او بیا کله کله د نارمل ډلیوري په ځای بیا د مور د خېټې اپریشن پکې وشي چې ماشوم کېدو کې پرابلم وي. نو دا خبر بل د ماشوم چې پیدا شي بیا د هغه د ګروت ایشوز وي. نو دې دپاره زما د خویندو ته هم دا خواست دی که کله څوک پریګننټ وي او یا د هغې په لومبۍ پریګننسي کې هم چېرته بلډ شوګر زیات وي نو پکار دی چې هغې دې بیا ریګولر بلډ شوګر چیک کوي. په پریګننسي کې چې کوم بلډ شوګر یعنی ډایبیټیز بلډ شوګر راشي بیماري راشي نو هغه چې کله ماشوم وشي هغې نه پس بیا هغه شوګر بیماري تقریبا ختم شي. خو بیا هم انفارچونیټلی 10% یا 10% خلک ښځې داسې هم وي چې په هغې کې دا بیماري په لیټر سټیج کې څو میاشتې پس کال پس هغه بیماري بیا شروع شي او هغه بیا یو پرمننټ بیماري شي. نو دې دپاره احتیاط ډېر ضروري دی. بل د ډایبیټیز مونږ وایو چې ډایبیټیز سکرینینګ ټیسټ ډېر امپارټنټ دی. لکه شوګر دپاره موږ به کم خلکو ته وایو چې یاره تاسو شوګر ټیسټونه وکئ. دا هغه خلک چې کم یو کس که هغه سړی که ښځی هغه پکار دی چې که د هغه بلډ پریشر د 140/80 یا 140/80 نه زیات وي نو هغه پکار دی چې شوګر ټیسټ وکړي. یا هغه کس چې هغه وزن زیات وي اوبیسټي چې ورته وایي چې ډېر امپارټنټ فیکټر دی اوبیسټي چې ځکه چې په دویم نمبر ډایبیټیز چې ما تاسو وایي ټایپ 2 ډایبیټیز کې مین فیکټر چې دی هغه اوبیسټي ده. هغه کس چې د هغه وزن زیات وي د یو خاص رنج نه نو په هغې کې د ټایپ 2 ډایبیټیز ډېر عامه بیماري وي. نو چې چا وزن زیات وي پکار چې هغه شوګر چیک کړي. د چا چې بلډ پریشر 140/80 نه زیات وي هغه به شوګر چیک کوي. هر هغه کس چې د هغې کولیسټرال زیات وي د هغې ټرایګلیسرایډ زیات وي او یا د هغه په خاندان کې فرست ډیګري ریلیټیوز ورته موږ وایو چې لکه هغې کې رور خور مور پلار یا کزنس څومره چې دي که چاته ډایبیټیز وي پکار دی چې هغې کې مونږ هم بلډ شوګر دپاره هغه انویسټیګیټ شي او سکرینینګ ټیسټ وشي. او د دې نه علاوه که دا چاته هم نه وي او د هغه عمر 45 سال نه وړېدلی نو پکار دی چې د هغه روټین کې کال په کال خپل بلډ شوګر چیک کوي او ګوري چې هغه ته خو ډایبیټیز نشته. علاج چې دی مختلف دی.
په څو کیټګریز کې دی د ټول نه امپارټنٹ چې کوم دی هغه د ډایبیټیز علاج چې دی هغه وزن کمول دی. څنګه چې ما مخکې خبر وکړه چې ډایبیټیز ټایپ 1 چې دی په ینګ کسانو کې 30 ایئرز پورې ډېر کامن وي. نو اوس داسې ده چې په ټین ایج کې په ینګسټرز کې هم ډایبیټیز ټایپ 2 هم راتلی شي او د هغې مین فیکټر چې دی هغه اوبیسټي ده، هغه غټوالی دی. بدقسمتۍ نه مونږ خلک چې دی وزن ته خپل دونه امپارټنس نه ورکوو. مونږ چې دی اسپیشلی دا ینګسټرز چې کوم دي هغوی ټوله ورځ انډور اکټیویټیز کوي یا به آی پیډ، لیپټاپ او موبایل باندې خپل اکټیویټیز کوي او دی چې دی آوټ ډور هیڅ اکټیویټیز نه کوي. نو دا یو مین ریزن دی چې ټول نه مخکې موږ له پکار چې موږ ایکسرسایز ته توجه ورکړو. ما ته ډېرې زنانه کلینیک ته راشي د ډایبیټیز مریضان چې وي او هغوی وزن زیات وي، نو هغوی ته زه دا ایډوایس کوم چې لومبی ټول امپارټنټ شی چې دی هغه وزن کمول دي. نو هغوی هم کله کله وایي چې ډاکټر صاحب موږ خو ټول د کور کار کوو او په کار یې زموږ خو وزن کم شي، دا ولې نه کمیږي؟ نو زما هغوی ته اکثر دا ایډوایز وي چې آی نو دیټ چې دا خو دا ستاسو خپل جاب دی، دا تاسو کوئ، خپل کار تاسو وکئ، د هغې جاب نه پس تاسو یو 40-45 منټس خپل ځان له به ټایم ورکوئ، په کور کې تیز واک کوئ، ګرځئ، دومره حده پورې وګرځئ چې تاسو باندې خوله راشي او د زړه دړکن هم تیز شي. نو ایکسرسایز ډېر امپارټنټ دی. بیا ډایټ کنټرول، تاسو همیشه له تاسو هیلتي ډایټ اخلئ، په هغې کې فروټس ویجیټیبلز اخلئ او د دې نه علاوه تاسو چربي، وریجې، غوړ، دا شوګري ډرنکس او شوګري سټف تاسو بالکل اوایډ کوئ، دا مه اخلئ. ډایټ ایکسرسایز نه پس بیا مختلف دغه دي، لکه په هغې کې موږ انسولین ټریټمنټ دی او ګولۍ دي. نو بیا ډیپینډ کوي مریض، څوک په انسولین باندې ځي، څوک په ګولو باندې ځي او څوک په دواړو کمبینیشن باندې ځي. زما تاسو ته فاینل دا ریکویسټ دی چې د شوګر مریضان ریګولر چیک اپ، د سترګو چیک اپ د کوي کال په کال، د ګردو ټیسټ دی کوي چې د دې ګردې په ځای دي، تش امتیازو ټیسټ موږ پروټین چیک کوو چې یاره د دې ګردې څنګه دي. نو دا ټول ټیسټونه پکار دي چې دوی په ریګولر بیسس باندې کوي او د خپل ځان خیال ساتي او ایکسرسایز او ډایټ ته ډېر زیات توجه وکړي، ځکه چې د ډایبیټیز بل انفارچونیټلی ډېر مریضان ما داسې کتلي خپل واډ کې چې هغه راشي واډ ته او هغه یا ګردې فیل وي او یا چې دی څنګه ډایبیټک ایمرجنسیز ورته موږ وایو چې هغې ته ډي کې په میډیکل ټرمز کې وایي ډایبیټک کیټو ایسیډوسیس او هایپر اسمولر هایپر ګلایسیمیک سټیټ ورته وایو چې دی په دې کنډیشنز کې راشي که د هغې په एकदम ټریټمنټ ونه شي نو په هغې کې د مرګ چانسز ډېر زیاتېږي. دا هغه کسانو کې ډېر کامن دي چې خپلې ګولۍ څوک په ریګولر یا خپله دوایي په خپل ریګولر ټایم نه خوري او یا ځینې مریضان د میاشتو نه دوایي بنده کړي چې زه خو یو کس نه علاج کوم بل نه کوم او ما ته یې ویلي چې شوګر دوایانې مه خورئ، د شوګر ستنې مه وغئ، ته به پخپله ښه شي. نو داسې مریضان موږ له راځي چې هغې اکثرا بیا ګردې هم فیل شوي وي او فالج حملې سره راشي یا چې د اړه حملې سره راشي. نو تاسو له پکار دي چې په دې کې ډېر احتیاط کوئ او تاسو خپل ریګولر بیسس باندې خپل ډاکټر وزټ کوئ چې هغه تاسو ته څه ایډوایس کوي، تاسو د هغې مطابق باندې خپل ټریټمنټ اخلئ. مهرباني. السلام علیکم.